سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند و مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو، نن د اختر درې مرض ده. اختر ته عید وایي، اخره په عربۍ کې عید، ځکه دې کې د خدای هغه رحمتونه او د خدای عطایا او د خدای احسانات هغه دوباره خدای پاک دې خلکو ته ورکوي عود، نو الله رجوع په رحمت سره کوي. او عید خوشحالی ته هم وایي، خلک پکې خوشحالي کوي. هر قوم کې اختر راغلی دی. مسلمانانو کې دغه دوه اختر دي، یو وړوکی اختر دی د رمضان ختمېدو په خوشحالۍ کې، یو لوی اختر دی د قربانۍ او د حج په خوشحالۍ کې دی. او دغه شان د موسی علیه السلام قوم کې هم اختر و. هغه ورځ د اختر وه، موسی علیه السلام زمانه کې فرعون او د هغې هم اخترونه چې کله موسی علیه السلام ورسره مقابله کوله، وي یو ټیم به مقرر کړو. فرعون ورته وایي ما سره مقابله کوې، ته هم جادوګر یې او زه به خپل جادوګر راولم، مقابله به وکړو. وی په کومه ورځ؟ نو فرعون ورته وایي قال موعدکم یوم الزینة وان یحشر الناس ضحی. د چاش په وخت کې 10 بجې وخت او چې کوم د اختر ورځ وي که نه، خلک پکې نوکرۍ له نه ځي، چوټیانې وي، نو سیل سپاټې ځای ته خلک راجمع کېږي، تماشې له به خلک راشي. هغه مطلب دا و چې موسی علیه السلام به پړ شي او خلک به ده پسې نه ځي. موسی علیه السلام خوښه دا وه چې دا ګڼه ګوڼه ډېره چې دا حق ښه ښکاره شي. نو فرعون خپل جادوګر راوستل، او موسی علیه السلام خو جادوګر نه دی، جادو خو حرام دی، خو پیغمبر او عالم او معجزه ورسره یې وه. نو چې هغې لرګي واچول او پړی واچول، ماران شو. موسی علیه السلام لخته واچوله او ټول ماران یې وخوړل. دومره تیز به روان و لکه نری مار، او خېټه یې غټه وه لکه اژدها په شان. فرعون هم وتښتېد او دوی هم ورپسې. دا د اختر ورځ وه. دا د اختر ورځ وه. هلته ورشه هغې څه دغه
عیسی علیه السلام قوم کې د اختر ورځ وه. یو ځل وله خلک راوړي د خدای پاک نه یو دسترخوان وغواړه چې موږ د یو تیار خوراک راشي. ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا آية منك. وی د خدای پاک نه یو دسترخوان وغواړه چې په هغې تیار خوراک دا به موږ د اختر ورځ وګرځو. دغه شان د ابراهیم علیه السلام زمانه کې نمرود هغې کې هم د اختر ورځې او میلې پکې وي. یو ځل ابراهیم علیه السلام خو موحد و عالم و پیغمبر و د نبوت نه مخکې خدای پاک ورته ډېر لوی علم ورکړ او ډېر لوی اخلاق او ډېر لوی صفات او ډېر لوی عزتونه ولا خدای ورکړو. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. اوس عیسی ابراهیم علیه السلام ته موږ ډېره لویه پوهه ورکړې وه. رشد نه مراد هدایت دی او رشد نه مراد مکارم اخلاق دی او رشد نه مراد اعمال حسنه دي. ښکلي عملونه، ښکلي صفات، ښکلي اخلاق د نبوت نه مخکې پکې و، کمالات پکې و، استعداد پکې زیات. یو ځل دې دغه ته وایي امتحانات په خو ډېر راغلل. پلار ته وایي او د قوم ته وایي تاسو به د بوتانو ته هر وخت پراته ځان نه منجوران جوړ کړي دي او د بوتانو عبادت کوئ. خیر دا خبرې وې نصیحت به ورته کوو خو هغې سمېدل نه. یو ځل د اختر ورځ وه د دې میله به پکې وه لکه اوس د کافرانو اختر کې خو میلې ډېرې وي، ځلوبې خرڅېږي او کباب خرڅېږي او ناټکونه یې پکې او سرکسونه یې پکې. د هغې زمانې مطابق پلار ورته وایي بچې د اختر ورځ ده، هوا به چکر به مو ویلېږي او هغه میله ټیله به وګورې که نه خوشحاله به شي. پلار ورته وایي راځه موږ سره میلې ته لاړ شو او طبیعت به هم دې ښه شي. د هغه مقصد دا و چې زمونږ دا خوشحالي وګورو نو دې به زمونږ مذهب ته راوړي. لکه مونږ بوتانو ته خدایان وایو، دلته بوتخانه و سرکاري 71 بوتان و پکې غټ یو پکې غټ و په منځ کې ولاړ و. څه بوتان تېخي طرف ته او څه ګز طرف ته، مندر درمسال د هندوانو مشرکانو. دا غټ بوت پکې څه ورسره واړو اړخونو ته او تیارې ترکارۍ مټیانې شیرینې د بوتانو مخې ته کېښودې چې بیا موږ د میلې نه وروسته راشو ماسپښین مازدیګر دا میوو کې به برکت دې بوتان واچولي نو دا به وخورو موږ ته به فایده ورسي. ابراهیم علیه السلام پلار ورته وایي بچې راځه لږ میلې ته ځو. وایي ښه. داسې چې لږ روان شو لار کې پلار ته وایي انی سقیم، زه بیماریندونکی یم نشم تللی، ته یې راځه په لار کې ته واپس شو. زه ناجوړ زما طبیعت دې سره نه لګي. دروغ یې نه وویلې انی سقیم، زه آینده کې ناجوړه کېدونکی. هر انسان ناجوړه کېږي، دا مرګ خو هر چا راځي، دا مرګ هم یو بیماري ده. ورته وایي انی سقیم، زما طبیعت دې سره نه لګي. انی سقیم، زه په مستقبل کې بیمار کېدونکی یم، ناجوړه کېدونکی. ځان یې پاتې او زړه کې وایي چې ستاسو د خدایانو او ټاکرانو سره به زه وګورم، تاسو خو د دې عبادت کوئ، دې کې نه طاقت شته نه نفع رسولی شي کې عبادت یې کې او که نه کې نقصان هم نشي رسولی. الله واحد لا شریک دی، د دې ځمکې او اسمانونو مالک او خالق او رازق او پیدا کوونکی او پالونکی یو الله دی. دا بوتان نه دي، دا بوتان خو دې په لاسونو جوړ کړي دي، لکه ګلکار چې دیوال جوړوي، ګلکاران یې جوړوي، د خښتو نه یې جوړوي، چپسو نه یې جوړوي، خټې نه یې جوړوي، اوسپنې نه یې جوړوي، پیتلو نه یې جوړوي، لرګي نه یې جوړوي، مختلفو څیزونو نه جوړېږي. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون. زمون پلاران د
د عبادت کړی دی پلار او نیکه نصیحت یې ورته ډېر کوم قولي نصیحت نه پس ورته عملي نصیحت ښایي دا بوتان خو ما ووایي دا بوتان دي دا خدایان نه دي دا تاسو په لاس جوړ کړي دي وړه کې وایي تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین چې تاسو لاړ شئ د خلکو مخکې خو نه کوم د یو او د شپېتو خو نه کېږي چې تاسو کله شا کې یعنې میلې ته لاړ شئ نو د دې ستاسو د بوتانو علاج به درله زه وکړم دی به درله برابر کړم پته به یې ولګي چې دا خدایان نه دي دا عملي تبلیغ و عملي په خولې خو ورته ډېر وویې خو دې نه سمېدل چې هغوی میلې له لاړل دی او تبر راغشته دی دا بوتان یې مو وویل ټول دې طرف ته اوسه دې خوا ورغی ټول خلک تللي وو څوک هم نه ټس ټوس ټوکړي ټوکړي کړ فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون دا ټول بوتان یې ټوکړي ټوکړي کړ ریس مریس په تبر یې ټوټې ټوټې کړ او بې کېدی شي دې بوت طرف ته راشي دا تبر یې د دې غټ بوتو په دې اوږه باندې کېښو هغه یې مات نه کړ دې غټ بوت له به راځي خامخا به دې تپوس کوي دې خو خبرې هم نشي کولی دې ته خدای وایي چې خبرې نشي کولی او دې ته خدای وایي چې ملګري نشي بچ کولی او دې ته خدای وایي چې تبر هم د سره شته او خلک راتلل او دی ماتول او تا څه نشو کولی نو چې دا غټ څه نشي کولی دا واړه به څه وکړي دا سبق یې ورته ښه چې دا غټ خو روغ جوړ او ته چې چا ماتول هغه سره یې خو کبډي کولې شوه مقابله دا واړه خو زه دغه شو زخمیان شو دې خو روغ جوړ دی او تبر هم ورسره دی او بیا هم نشي کولی نو معلومېږي بت هېڅ نشي کولی دا کمزوري دی خدای خو طاقتور ذات دی چې سره د تبر سره د طاقت دی دا ملګري نشي بچ کولی خوا کې کسان نو تاسو به څه بچ کړي تاسو نه به سیلاب اخوا کړي زلزله به دنه اخوا کړي بیماري به دنه اخوا کړي تاسو ته به نفر ورسوي تاسو به د ضرر نه بچ کړي داسې غلط خیال دی او تاسو په دې خیالاتو کې روان یې وی دې بوت ته به راشي یا الیه ضمیر خدای پای ته راځي پته به ورته ولګي دا بوتان خدایان نه دي خبرې نشي کولی سوال جواب نشي کولی خپل غل نشي خولی په خپل هم نشي مقابله کولی په شریک هم نشي کولی یوازې هم نشي کولی راځئ خدای پای طرف ته به لاړ شو بس هغه لوی ذات د انور او سپومې او اسمان یې جوړ کړی ابراهیم علیه السلام یې بیان هم کوي او مکه خدای دی د نور خدایان نه دي د انور چا روانه کړی دی د ستوري څوک راخېږي انور کې دا رڼا چا جوړې ده دا هوا د چا ده دا سیندونه چا پیدا کړي او دا غرونه او دا ښکلي اسمانونه او دا ښکلي باغونه او دا چینې او دا غرونه او دا میوې او دا فصلونه دا ټول الله کې بوتان نه کې بوتان خو د کرکڼې د سر کونې نه هم نه دي خبر د ځانه نه خبر خپل غل د هغه نوم هم نشي اخیستی چې چا کړی دی چې چا پې حمله کړې د هغه نوم نشي هغې چې یا الیه ضمیر ابراهیم علیه السلام ته راځي دی لعلهم الیه یرجعون ابراهیم علیه السلام ته به راشي زه به یې دله چپ کم چپ خو په ګڼه کې به ورته یم چې دی دا خدایان نه دي دا تاسو په لاس او دغه جوړ کړي دي دا نه فایده در رسول شي دي د ځان نه تکلیف نشي درکولی د ملګري نه تکلیف تاسو نه به څه درکړي راځئ توبه وباسئ او مسلمانان شئ او ایمان او توحید قبول کړئ زه به ورته بیا د ایمان بیان وکړم هغوی چې میلې ته لاړل چې واپس رالل او ابراهیم علیه السلام چې په دې بوتانو ورغی بوتانو سره خبرې هم کولې هغه ترکارې مټیانې بسکټو هغه زمانې هغه چې ورته پراته وو ورته ویې هلکه الا تاکلون خوراک ولې نه کوې دومره شیرینۍ پرتې دي او خوړه خولې هم شته پوز هم شته لاسونه هم شته او خوراک نه شي کولی نو دا هم نه وایي چې خېټه کې مې درد دی یا زما پرهیز دی یا زه خدای یم خوراک نه کوم ابراهیم علیه السلام ورته ما لکم لا تنطقون دا خبرې ولې نه کوې ټوکې او پورې کولې که نه ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې نه خوراک کولی شي او نه خبرې کولی شي بس بیا په ښي لاس باندې فراغ علیهم ضربا بالیمین په ښي لاس باندې تبر ونیوه
او فجعلهم جزازا الا کبیر. دا لوی پکې پرېښو. یو سوال دی چې دا لوی ولې پرېښو؟ دا لوی ځکه پرېښو چې دا لوی بوت چې روغ جوړ دی او دې څه نشي کولی، دا واړه به څه وکړي؟ که هغه واړه پاتې وي نو هغه به څه وکړي؟ دې پاتې نو دا څنګه نشي کولی؟ دا خدایان نه دي. خدای خو قوي او غالب او قادر او مقتدر ذات دی، خو دا ټول جهان چلی، خو د لوی طاقت والا دی. د ده څه طاقت؟ هغوی چې رالل ویې کتل ټول بوتان پراته دي. بس خبرې پش پې شروع کړ. بادشاه هم خبر شو. خبرې کېدې وي دلته یو هلک دی ابراهیم ورته وایي، نوم یې دی یقال له ابراهیم. کېدی شي دا کړي دی د ده د تبلیغ نه معلومه کړه چې نوجوان هم دی او بس مونږ اختر له تللي وو، دی ورته یوازې راغلی او ټول یې مات کړي. یو پکې وایي چې ما ته څه خبرې مې اورېدلې دي. سړی چې څه کار کوي که نه هلکه وبه ګورم نه سړی تالله لاکیدنه. کېدی شي یو کافر دا خبره اورېدلې ته ځان سره په مزه وکړه چې زه به دا ټوکره ټوکره کوم، خو چې یو ځل تاسو دې ځای لږه خو ولاړ شئ چې تاسو یې بیا خو ما له به لاس نیسئ چې زه ورته ښه لوزګار یم. نو ویده داسې ویلې مو چې دا به ټوټې ټوټې کوم. یې په خپل خیال باندې وي. یقال بادشاه هم خبر شو چې سرکاري مندر یې مات کړی، روغ غواړېده خو مونږ لړو سېځو، دی به مونږ په اور باندې سوځو. ابراهیم علیه السلام یې راوغوستو او دغه کړی دی، تړلی و. ورته وایي دا تا کړی دی دا کار. دی ورته وایي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. دی مشر به کړي که نه؟ دی دروغ نه وایي. دا دی غټ مشر غټ بت پورې خندا کوله. لکه یو ښکلی خط وي دی جومات کې چا لیکلي ښکلی خط وي یا یو کور کې او یو جټ سړی چې هغه له خط نه ورځي، هلکه دا خط چا لیکلی دی؟ یاره دغه انپړ او جاهل لیکلی دی. دا خو هغه سړي پورې خندا شوه. دا دروغ نه دی. خلک وایي دا ښکلی خط به چا کړي؟ یاره هغه انپړ نه دی چې بلکل پړ هلکه نه دی او څه ورځي نه، دا به هغه لیکلي. یعنې هغه یې خوړو کولی نه شي چې هغه خط نه ورځي یا به خوشخطه خط څنګه ولیکي؟ چې څو خدای نه او طاقت پکې نشته، هغه به بوتان څنګه ماتي؟ یعنې نه دي کړی. بل فعلو کبیرهم. نه دی مشر به کړي که نه؟ دا مشر پورې خندا کوله. د دې وجې نه چې دا جمله خبریه نه ده، په دې مریان پوهېږي. دا خبریه نه ده، دا دروغ نه دی. یا بل فعلو فاعلون، یو کس به کړي نو هر کار خو یو کوونکي وي. ظاهر که ته پر ده سره د اسلحه ده سره برآمد او هغې سره خوا کې ولاړم دی او دننه دې موجود م او نور م خو ده به کړي. ورته یې وایي د دې نه تپوس وکړئ. هغوی ورته ابراهیم علیه السلام ته ښه پوهېږې چې دا خبرې نه شي کولی، ته مونږ ته تپوس ته وکړې. وایي چې خبرې نه شي کولی او جواب نه شي درکولی او په خبره پوهېږم نه، دې ته معبودان ولې وایي؟ معبود خو ډېر لوی علم والی او ډېر لوی حکمت والی، حکیمي علیمي طاقتوري چې دې پوهېږي نه او خبرې نه شي کولی، دا خدای شو. کاڼي هم خدای وي. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. دا سرونه یې ښکته کړه چې ابراهیم علیه السلام ورته د دې سړي نه تپوس وکړې. خلک مجرم سره د اسلحې نه ګیر دی او دې روغ جوړ هم دی. ده ورته کتل نو دی به ووایي چې چا کړی. ما ته څه نه وایه چې تا کړي دي که چا کړي. د ده نه تپوس وکړې جواب به درکړي. وایي تا ته ښه پته جواب نه ورکړي. ډېر پکې وایي یاره مونږ ظالمان چې د کاڼو عبادت کوو. خو بیا هم هلته نمرود خو مذهب بدل و. نمرود ورته وایي دې مونږ په اور سوځو. او قرآن شریف کې راځي وابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم. جحیم وایي لمبو والا اور. یو ځای جوړ کړه داسې یو پلاټ او دیوالونه پکې ووال او هغې کې خشاک راجمع کړه. چا به منښتې کولې که غوا مې لنګه شوه نو دومره خشاک به راوړم. پروګرام د ابراهیم علیه السلام به پرې سوځو. الیاذ بالله. ابل به وایي که زما زوی شو زه به دومره منه خشاک راوړم. منښتې کولې چا د ثواب باندې چنده واچوله. لرګي دي د دنیا سم اور چې ډېر ګرم شي
هغې ته یو منټ هم څوک مخامخ کېدی نه شو، دومره اور غرغنډې وې. بیا چې د غورځولو ټیم راغی چې ګرم شو، اوس به غورځو څنګه؟ هلته ورتې نه شو، اور هلته دی، دوی وربیشتي هم نه شي. دې تړلو ابراهیم علیه السلام بند کړی و اول کې، دې کمره کې بند کړی چې کله دې دا خشاک راوړه دې چې ونه تښتي که نه مړ کوو به اوس. دا هغه د الله مدد. ابراهیم علیه السلام ډېر الله ته ځان سپارلو چې ما سره څه کوي بس الله کوي. تفویض دعا یې هم نه کوله چې الله ما بچ کړي، بس وي به د خدای چې څه خوښوي چې ما سره خدای څه کوي، د هر څه خدای کوي. د خدای په قدرت کېږي چې څه کېږي. چې اور یې تیاره کړه، د اور ملایکې ورله رالې، وي موږ څه وکړو؟ دا اور مړ کړو؟ وي نه، اما الیکم فلا، تاسو ته مې حاجت نشته، حسبنا الله ونعم الوکیل، ما له الله کافي دی. بیا د هوا ملایکې رالې، وي ته اډر وکړه اډر، موږ هوا راولو دا اور به دله مړ کړو. اوبو والا ملایکې، هوا والا ملایکې، نور طاقتور ملایکې را. جبرئیل علیه السلام راغی، زه څه خدمت وکړم؟ په یو وزر به دله دا ټول بلډنګ لرې کړم. هغه ته وایي تا ته مې حاجت نشته. وی د خدای پاک نه خو سوال وکړه که نه؟ ورته وایي حسبي عن سؤالي علمه بحالي، زما د حال نه خدای خبر دی. تفویض دې ته وایي تفویض. دا د ایمان یو اوچته مرتبه ده. هغه اسباب هم نه استعمالول، دعا هم نه کوله، بس چې ما سره خدای څه کوي، که مړ شم مړ به یم شي، او که جمدی ما بچ کوي خدای ما بچ کوي. چې ما سره خدای څه کوي، زه د خدای خوښه، زما خوښه ده. یو سړي د چاوې طبیعت یې څنګه دی؟ وي ښه ټیک ټاک یم خوشحاله. وي ولې خوشحاله؟ زلزلې راځي، سیلابونه راغلي. وي بس ما خپله خوښه ختم کړې ده، ما خوښه هغه ده چې د خدای خوښه ده. نو که باران ډېر کېږي او که سیلاب راغی او که زوی مې مړ شو او که پلان له چا وویشتو، بس زما خوښه نشته، به دا خدای دا دنیا چلی، زما د خدای خوښه ده. نو چې زما په خوښه هر څه کېږي نو زاړو خفه نه یم. الله والا کس و که نه، ورته وایي بس الله ما ویني که نه، زه ترې غواړم څه زما ته خدای په خیر را رسوي او هر څه کوي. جبرئیل علیه السلام هم حیران دی، مدد یې قبول نه کړ. بیا دې له چل نه ورته چې اور کې به یې څنګه واچو. شیطان خو ډېر علامي دی، دا خو د کافرانو لیډر دی او د هغې دوست هم دی او کافر هم دی. دا شیطان ولا یو شکل کې راغی. څه مسله ده؟ وی دا کس ورته ورغورځولی نه شو، دومره تېز اور دی، دې به دومره میز ته څنګه ورولو؟ هغه وخت کې خو کرین نه و که نه، کرین نه و چې کرین کې به یې واچوه، کرین به هغه ځای ته ورسوي، منارې عمره کرین. ورته وایي دغه جوړه کړئ منجنیق. منجنیق داسې دوه لرګي ښخ کړي، ای کې یو ټال واچوي، غټ غټ کاڼي پکې خلک اچوي او داسې حرکت ورکړي، هغه کاڼي لرې هغه دیوال اولي لکه کرین. نن زمانه کې کرین دی، کرین هم د سیمټ خیجې او هغه ځای کې ګلکاران هغه سیمټ ترې راکوز کړي، بورې او دغه لنټر چې کې تاسو به کتلي شلم چت کې دېر شم، د دې ځای د سیمټو چوتۍ او هغه ځای کې اچي لرې وي. هغه ورته منجنیق جوړ کړی. منجنیق یو لینده شان ده، دې یې پکې وتړو، په پوړه یې تړلو او پکې واچو. دا به څنګه وخت او ټالی ولا ورکړې، ټالی یې ورکړې، د اور میز ته یې ور وغورځو. خدای پاک او قادر ذات دی، دا اور مخلوق دی، خدای خالق دی، دا سوځول مخلوق دی. خدای د دې اور نه د سوځولو طاقت واخیسته او خدای پاک حکم راولېږه. 18مه سپاره کې راځي یا نار کوني بردم و سلاما علی، ای اوره یخ شه، و سلام او سلامتیا واله شو. که دا سلام یې نه وویلې بیا به دومره یخ و چې د یخنۍ نه به ورته تکلیف و، ډېر یخ هم نه. یو دوزخ دی، هغه ډېر یخ دی، د زمهریر وایي. امان غواړه د دوزخه، هم د ګرمه هم د یخه. رشید البیان کې راځي یو دوزخ دی ډېر یخ دی، خلک به پکې کوکله شي داسې د یخنۍ نه. وی یخېږم ما چې ده ته تکلیف. ګلونه ورته دغه شو، ګلونه خوا کې ورسره جبرئیل علیه السلام هم ناست او نمرود خو بنګله کې کتل چې دی به سوی. نمرود ته ښکاري چې
ګلونو کې ناست دی، ورځې په اور کې ورځې. نمرود ورسره خبرې کوي، د تاریخ کتابونو کې لیکي پخواني، او ورسره خبرې کوي، تا باندې خو اور یخ شو، دا څنګه ته نه سوځېږي؟ ټول خشاک بلیږي او ستا ځای کې اور نشته. په ارام ابراهیم علیه السلام ورته وایي بس زما معبود دا اور یخ، ستا معبود خو ډېر مضبوط دی، زه ستا د خدای په نوم باندې یو 4,000 غواګانې منښته کومه چې ستا خدای خوشحاله کړم، یو 4,000 غواګانې به حلالې کړم. ستا خدای زما خدای خو جدا دی که نه بوتان دی، خو ستا خدای. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زما کوم خدای دی په هغې د ایمان نه راوړی، زما کوم دین دی هغه دې قبول کړی نه، ستا منښته نه قبلېږي، عبادت دې نه قبلېږي، ایمان راوړه. ایمان یې راونهړ، داسې وکړه مخامخ یې ورسره خبرې کولې، بیا دې راووته د اور نه را روان دی، ورځې پس په خپله یې راوښکه، بیا یې مړ نه کړ، ځکه هغې پوه شو چې دا خدای پاک یې بچ کړي، نو دا مونږ نه شو مړ کولی. نمرود و د اور نه مړ ووته، نمرود ولاړ و ورسره، اوس هغه یې ورته څه ورته ونهړې. دومره معجزه یې وکړه. الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ډېر ناشنا پیغمبر تېر شوی دی. اسلم نفسه سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان فاتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم خلیل الله دی، خلیل د خالص د خدای دوست، د دې مخلوقاتو نه بالکل کټ. حضور پاک ته دا حکم چې ته د وتبع ملت ابراهیم، ته د ملت ابراهیم تابعداري وکړه. زمونږ په مذهب کې خوله وینځل، پوزه کې اوبه اچول، اوبو استنجا کول، برید کینچي کول یا خریل، او دا ټول ګیره پرېښودل، او دغه دا ټول احکامات دا د ابراهیم علیه السلام نه راغلي. نور ډېر احکامات چې هغه به دا مزمزه شوه، استنشاق شو، استنجا شوه، قرباني شوه، حج شو، دا صفا مروه دا منډې، او د زمزم دا ټول حالات او حج کې احکامات ټول د ابراهیم علیه السلام یاد دی. خپل زوی قربان کړ، ما ورته بیان کوی، او دلته هم قرباني ورکړه. الله په د ابراهیم علیه السلام باندې سلامونه هغه نازل کړي. د دغه کې لیکي تفسیر کې چې دا اور بل شو، نو ګرګټ هم راغی. ګرګټ چرمخکې په شان یو قسم د دې اونو کې خیږي، رنګ بدلی او پوکي وال دی اور ته، خباست پکې دی که نه، لکه مار خبیث شی دی، سړي باندې ډک چلی. دا ګرګټ د دا پوکي وال چې دا اور لږ تېز شي چې ابراهیم علیه السلام وسوځوي، نو اوسه پورې هغه دا سزا خوري چې کوټه کې وګورې، یا نو په غشي باندې او په جبل باندې او په نیزه باندې یا په لخته باندې مړ کا. که مړ دی که نو 100 نیکۍ دي په اول غزار، او که په دویم غزار مړ شو نو 80 نیکۍ دي، او که په دریم غزار مړ شو لږې کمې نیکۍ دي. هغه سزا هغه لپاره ده. دا د ابراهیم علیه السلام قصه کې د خپل کوشش کړی دی، لکه نمرودیانو پکې خشاک اچو، نو ده ورته پوکي ویل چې دا اور به بل شي. الله جل جلاله ډېر پرې طاقت دی. الله جل جلاله د اسبابو د تاثیر پورته کولی شي. موسی علیه السلام په اوبو کې مور واچو، په بکس کې اوډو به نه کړم، او پرون مې راته ویلو اختر پر ابراهیم علیه السلام چاړو په اسماعیل علیه السلام راکاږي ولالیږي نه، خو زور یې کوکو، خو زور مختلف طرفونه نه لالیده، بس د تش الالول خوب کې لیدلو ما بشانو شو. د دې اسباب او تاثیر زمونږ عقایدو کې دا ده چې خدای پاک پکې تاثیر اخلي، او خدای پاک دا تاثیر د اوچتولی شي. او د نوح علیه السلام ټول قوم په اوبو کې ډوب شو، او نوح علیه السلام او مسلمانان ډوب نه شو، کنه دا کشته اورېدې هم شوه. نور به طوفان خلکو جوړ کړو، چا څه جوړ کړو، چا څه، ټول پکې اوبو کې ډوب شوي دي، او دې پکې پاتې شي. معلومه دا شوه چې ایمان ذریعه د نجات ده. ایمان او دینداری چې سړي کې وي، خدای پاک دنیا کې مدد کوي، او الله پاک سخت هم لرې کوي، او آخرت کې به عزت ډېري. چا چې د پیغمبرانو لمن ونیوله هغه بچ کړي. الله جل جلاله موږ سه مؤمنان کړي، او په ایمان کې د خدای موږ کلک کړي، چې د چا هم سړی پروا نه ساتي د حق په بیان کې، چې زه څه خبره کوم، زه څه کار کوم، خالص د خدای لپاره به کوم.
सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए और मद्दे नजर तो मर्जी जाना न चाहिए। बस द खुदे कि पसो खुशहाली जगह बकोमा नफ्स कोई सलिमा गोरा दाखज रवाना देता गोरा बद नजरियों का आप पखानो गुनाहों माने खन वाला जड़े यादुना ना तब नफ्स तवे जिस्ताओ मनम तो हो कंजरे और तो हो यो बंगी जिस्ताओ मनम कदारवे बादशाह अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन चीजें पैदा करे मगमा तो खुद तमगोरा और तनफ्स तमाते ओगोरा व ओगोरा तबे मा द खुदे अजाब ने बचकोलिश आखिरत रवान दे कमा खुदे पर दुनिया के बड़ी गुनाह बाने रसवा की और मा खल्क तो शर्मई जो गोरा दा सड़ी खुजना को तो गोरी और खुद तो गोरी और पबनियत गोरी और खुदे पाक मा बाने अजाब नाजिल की या खुदे पाक मा मसख की या खुदे पाक मा पे ओ मरज की मुब्तला की या खुदे पाक मा ते ओ तकलीफ तबे माने तकलीफ करे गोरिश जरो के गस्ताना माना ज़बद अल्लाह माना नफ्स को गैरुल्लाह दे और शैतान चिचा द नफ्स मनला ला तकवा खत्म शो द खुदे खिलाफ और चिचा द खुदे मनला नफ्स और शैतान होने मनला द खुदे को मुकाबला के ला वलीउल्लाह के दोष कुरान शरीफ के राज़ी अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून औलिया कम खलकती अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून द ईमान खानदान और तकवा द गुनाहों न परहेज और नेक अमाल कई मंगा नेक अमल को खुद गुनाहों न परहेज न अदीव ने जमंग नेक अमल के तासीर हम निश्चित तासु टोल खपके गए में पड़े मंगा मुंजुनम को पिंजा वक्त तिलावत हम को खुद गुनाह वक्त राशि न बलबे पमखा गुनाह तरफ ता लगे माइल बे गुनाह नशु परे खोदे मिलावट रिश्वत स्मगलिंग गंद गला द बिजले गला द बला गला डाकी और खराब खबरें हसद किना कबर और लुई दा तूल मुर्दर सिफात बमन के बेवी कच्चे तपरदे खजर आले बेजान नशु बचको लगे तगुरु द खुदे पर फजल बचकीगु चिदा कूर उजे द्वरका तलफल सलात हाजत कवे वे या अल्लाह ज़बार तरफ तज़म मजदूरेला और बाजार था या अल्लाह जमा स्तर के द गलत नजर न उसाते और जमा द नफ्स ख्वाहिशात माबा बोझी माते तबच वापस कोर तराश मस्बखीन बे और द्वरका तलफल का अल्हम्दुलिल्लाह खुदे बचकम कनेज़न शम बच के रे और को गुनाह न नौशवा न सलोर रकात जुर्माना बजान की रे चकोर तराश और माँ गुनाह करी और सलोर रकात नफल बकोमा जान ले सजा और के इंशाअल्लाह खुदे पाक बा सड़े नेके तरफ तरावली और नेक बशु ना चाली करी जमंग सारवे अगलाशो उस पूरे इंतजार दे तो गरीबी नताबा ने बल सारवे निष्ठा का मालदार है उस दगड़ और चिल्ली पैसे और गरीब नवार तकबीरात तशरीक द खुजो जुमात होने नसिंग बेदा जुमात द पारा ने फतवा पदे ना जान ला फरजो के होम बेवे जान ला और कजम सरे ओ फरजो के होम बेवे खुद जान ला मुस्की अगीब जान ला मुस्बसे वही अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व खाली रजे पूरे सबा माजिगर पूरे कने सबा माजिगर पूरे खुजम तो हुए चवाए क खुजू नवीन ला खुजा मुजरिम ला और गुनाहगार ला और वाजिब प्रे खौन के और सख्त मुजरिम ला और कसड़ी प्रे खुशर्मीगी बदीन बाने मशर्मेगी तेज आवाज मशर्मेगी तेज आवाज सुनत ते तासो तेज आवाज कवे और खुद बे पकलार आवाज सरे हुई चामा सर नकद पैसे निश और कर्जदारान वादे करे जो कुर्बानी तम मुजरिम और तो कर्ज वाखल और कुर्बानी का जस्ता पैसे री अभी नेटा पके पाता बनेटा वर कड़ी या बनेटा नहीं लिखले कर्ज वर पारा नेटा लिखे माले पैसे कल राखे ना को गलती स्टान पैसे ले गेली कुर्बानी व कर्ज बाने वाले और अगले व पैसे के कने उस बदे यो बड़ो यो चिल्ली पैसे वर के वी सारवे चराचो न खपे माता शवन चालालो न कुर्बानी शवे او دا مسئله خو پاتې و कुर्बानी شوه د چرا را غرزول وخت چاړه سترګه کې ورشي د میخه یا د غوا سترګه وړاندې شي یا را غرزول کې خپمات شي او یا سو لکه کټ شي نو خیر ده په دې باندې قرباني کیږي د
دا چا لیکلي یو حصه چې ونیسو قرباني د مړو ډېرو دپاره کېږي او ایصال ثواب کې یو قرباني د ډېرو کسانو دپاره کول شي. دا معنا نه چې د هغې حصې پکې شو، حصه پکې نه وي د مړې، د دې یو حصه ده تا کړې ده، خو تا ثواب دې مړو ته وبخ. د دې ثواب مې مور ته، پلار ته، کاکا ته، ماما ته، نیکه ته، یو 100 کسان یاد کړه، زمونږ ټول کلي ته، زما ټول خپلوانو ته، زما دوستانو ته، یا ټولو پیغمبرانو ته، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، آدم علیه السلام، من اوله الی آخره ټولو پیغمبرانو دپاره یو عیسه کومه. نو ستا عیسه خو ستا ده، خو د دې عیسې ثواب به هغې ته ورسي، ټولو ته به میلو شي انشاءالله. دوه کسان چې پیسې جمع کړي یو عیسه نه ویشي، نه، که یو وله پیسې وبخي، یو ملګری به بل ته وبخي، دا پیسې ستا شوې چې څه پکې اپې قرباني وکړي نو بیا کېږي. داسې به نه کوي چې 40,000 عیسه ده، 60,000 ته کوه، 60,000 به زه کوم، یو عیسه به وکړو. د دواړو قرباني نه ده شوې، یو غوښه خوړی شي. دا چا لیکلي د امریکې رشته داران دي، امریکا کې دي هلته زمونږ، او قربانۍ لپاره پیسې را لېږلې وو، د هغې اختر 10 ګنټې پس دی، نو قرباني څنګه چل به کوي؟ دا مسله نه وې راغله سخت کال، ځکه ایام نحر هلته مازدیګر شروع کېږي که نه، 9 ګنټې امریکا کې فرق دی، لندن 15 ګنټې دی او امریکا 9 ګنټې فرق دی. 9 ګنټې چې د سبا د اختر د مونځ زمونږ وشي، یو 9 ګنټې مازدیګر به راځي 7 بجې سره بیا تاسو حلال کړئ. او که لندن کې وي نو 15 ګنټې د زمونږ قرباني 6 بجې وه، شپو باندې 6:30 بجې وه، یو 15 ګنټې ورسره یو ځای که 11:30 بجې 12 بجې دې وکړي. خو دا مسله نه وې راغلې، او پخوا کتابونو کې پخوا خو نه جزونو او نه د بل مل د سوال جواب ټلیفونو او نه دا دومره آنا جانا وه، دا نه وه. دا مسلې کتابونو کې نشته، خو د دې په شان نورې مسلې شته، د هغې نه دا معلومېږي چې ستا یو ملګری په امریکا کې او تا ته وایي ما له قرباني وکړه، نو 3 ورځو کې به کوې، د هغې اختر یو ورځ مخکې اکثر زمونږ نه هر کال، او د سعودي عرب، او تا ته چې وایي ما له قرباني وکړه، نو ته به د هغې هغه 3 ورځو کې دننه کوې، ستا یو ورځ به پاتې که په آخري ورځ دې وکړه بیا قرباني نه ده شوې، چې په 3 ورځ زمونږ کېږي، خو ستا هغه رور امریکا کې دی یا سعودي عرب کې دی او د هغې اختر زمونږ نه یو ورځ مخکې وي داسې، نو بیا به 3 ورځ باندې د هغې حساب کتاب باندې به قرباني کې چې ایام نحر وي، او که 4مه ورځ ته ورسول نو بیا قرباني نه ده شوې، پیسې به واپس ورکړې او ته به هغه او دا غوښه ستا شوه. چې قرباني کې ټول شریکان موجود پکار دي، که راتلی شي نو مستحب دا ده چې ولاړې ورته. دا چا لیکلي هماغه مسله ده چې نیوزیلینډ کې یا امریکا کې وي او قرباني وله کوو، تاخیر به کوو که نه، او تاخیر وکړه، احتیاط دی کوي. دا د حسن بن زیاد قول دی د امام صاحب. دا چا تپوس کړو یو سړي بې پروایي وکړه او قرباني نه ده کړې، باید سړی مون نه کوي، څوک روژې نه نیسي، قرباني نه کوي، ښه ځمکې دي، پیسې دي، او قرباني نه کول د اختر نه پس پیمانه شو، چېرې بس ته قرباني به اوس به څه کوي؟ اوس به دې د یو ګډو یا د یو چیلي پیسې غریب ته ورکړي، څاروی به نه ورکړي، ګډ به نه ورکړي چیلي، دې به د ګډ پیسې غریب ته ورکړي، هغه به حلالوي نه، غریب به چیلي نه حلي، یو چیلي پیسې به صدقه کوي بس. که چیلي اغشتې وه کرې مخکې قربانۍ ده او حلال کړې نه وه، خو ما تاسو ته ویلو هغه به بیا چیلي هغه له ورکړي او حلال به یې کړي چې څه کوي ورسره، که حلالي وو که نه حلالي، لازم نه دی په غریب ښه، دا به ورته نه چې حلال کړه او شه به غوښه وخوره، د هغه خوښه د هغه چیلي دی که ساتي او که حلالي یې. دا چا لیکلي یو ښځې سره سپین زرم دی او سره زرم دی، ډبل دواړه ورسرې دي، دا به قرباني کوي، که نصاب د سپینو زرو ته رسېږي، لکه یو 20 تولې ورسره سپین زر دي، پنځیب دي، کړۍ دي د سپینو زرو، او یو 4 تولې ورسره سره زر دي، نو قرباني د احتیاطاً وکړي، ځکه سره زر او سپین زر په اعتبار د ثمرې سره جنس واحد دی، دې باندې مولیان پوهېږي یو جنس دی، او که دا سره زر او سپین زر په دې باندې شی نه یو بل سره بدلی، نو دا جنسین دي، چې کله مبیع شي سره زر په سپین زرو چلې زیات و کم روا دي،
یو تولې سره زر ورکوې مال 13 تولې سپین زر راکړي، په بل ورځ ورته مال 40 تولې راکړي، په بل ورځ ورته 50 تولې روانې. فبیعوا کیف شئتم. سره زر او سپین زر چې په یو بل خرڅې نو دې کې سود نه راځي، دا جنسین دي، سره جدا شی دی او سپین جدا. خو چې پیسو ته راواړی چې پیسې او نصاب نو بیا په اعتبار د ثمن سره دا جنس واحد دی. زمونږ مذهب کې دا چې قرباني دې وکړي احتیاطاً ده، نورو مذهبونو کې نشته ده د ضم مسله. دا چا لیکلي د الحمد په ځای مې په غلطۍ کې التحیات ووایي، سجده صحو لازم ده، کلامه نشته. اسم سلام وینو سبحانک اللهم وبحمدک التحیات لله، ته پکې قصه خوانې کې ګرځې یا دغه ته خیال د موبایل ته سبق ته شروع کړی د تحیات، سجده صحو پکې نشته. که الحمد به اونه ویله بیا صحو شته، الحمد لکه لیټې ووایي. دا چا لیکلي په منا کې د اختر مونځ او د جمعې مونځ ولې نشته؟ ځکه نشته چې حضور پاک علیه السلام منا کې د اختر ورځ وه او مونځ یې نه دی کړی، نو چې هغه مونځ پرېښو خو نشته که نه، او د جمعې مونځ یې هم نه دی کړی، یعنې دوه مونځ دواړه یې پرېښي. ماسپښین مونځ یې کړی و، جمع یې ورکړې وه. ښوروا یې اوسکله د اوښانو د غوښه بیا وروستو خوړلې، ښوروا یې اوسکله او ښوروا خو مخکې تیارېږي که نه، غوښه کې خو او لاړه طواف زیارت یې وکړ، بیا راغی د ماسپښین جمع یې ورکړې. زه ځان له سوچ کوم دومره ډېر مزل دی او د 3 کالو په اوښه به تلي که نه، په اوښه به تلي، خو مزل ډېر دی. یو مشر کس چې 3 کال او دې بیا طواف هم کوي او بیا راځي، دا معلومېږي شیطانان یې په اول وخت کې ویشتي، داسې معلومېږي. او قرباني هم کړې ده او ښوروا یې وڅښله، ښوروا ښه لوښې چتوي او پخېږي به پخېږي په 3 ګنټې کې، خو ښوروا هم نه جوړېږي د اوښه، دومره سخته غوښه ده. دا چا لیکلي په څونه فاصله کې سړی مسافر وي چې د دې و به ماسپښین مونځ 2 رکعته کې قصر به کوي. دا 3 منزل دی، یو منزل 16 میل دی، 16 چې 48 میل لرې ستا د سفر اراده یي، نو ته به ماسپښین مازدیګر ماسخوتن مونځ نیم کې، او که چېرته امام پسې هغه کلي کې ولاړې نو بیا به پوره کوې که امام مسافر نه، او چې ځان لکې یا ستا ملګري تا ته جمع در کوي مسافر، نو 2 رکعته مونځ به کوې. خو دا هله چې د کلي نه وځې، کلي نه وځې د آبادۍ نه او سټیشن نه وځې، که سټیشن په کلي کې چې دې نه وځې او لکه موټر وې ته ورسېدې دی سوکنو ته چې ورسې او پنډۍ ته ځې لاهور ته، نو په لار کې مونځ به نیم کې، دلته به که کې نو بیا به پوره کې ماسپښین. دا چا لیکلي چې امام مقیم نو زه 4 رکعته کوم که 2، ته به ورپسې 2 کې 4 به کې، 4 به کې. که 2 رکعته د نه تلي نو بیا به 2 رکعته مسبوقې، بیا به کې د امام مونځ حق شان به کې، مونځ به د امام په شان کوي. دا چا لیکلي په سفر کې مونځ به لږ وروستو کړو او په ارام به وکړو، اوبه نه یې کله څه جومات نه یي، او بیا به کلي کې ټول 2-3 مونځونه وکړم، دا سخت مجرم دی بې المازه دی. په سفر کې به مونځ کوې که اوبه نه یي تیمم کوه، تیمم نه بود مګر گنج خدا بود. بس تیمم راغلی که نه ریل ګاډي کې اکثر اوبه نه یي او جومات هم نه ښکاري، او تا ته څوک وایي 2 میله لرې اوبه دي، اوس به څنګه اوبو پسې ځې؟ بس تیمم وکړه په خاورو او دغه باندې، او مونځ وکړه په ریل ګاډي کې یا په جس کې یا په ګاډي ودروه. سفر کې مونځ مه وروستو کوئ، مونځ په خپل ټیم کوئ، دا ګناه ده. دا چې لیکلي چې سړی سفر کوي نو کم ځای نه به حسابېږي، د کلي کې به څنګه مونځ کوي، سټیشن کې په کلي کې دننه او هلته به پوره مونځ کوي. ماسپښین مونځ په دې پېښور کې کوي، او که ماسپښین مونځ د موټروې ته ورسو داسې لکه بار ووتې بیا به نیم کوي. مفتی مولانا سیف الله صاحب حقانی دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث او عالمو، هغه نن وفات شوی دی، خدای دعا ورته وکړئ خدای پاک یې وبخي. او مولانا اسماعیل د بیجګر مولوي صاحب زوی ابا رزمو مولانا اسماعیل 53 کالو، هغه مړ شو، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي. زمونږ یو دوست و ګلاب د سربن، هغه هم مړ شوی دی یو څو وخته 2-3 ورځې مخکې، هغه ته هم دعا کوو چې خدای پاک یې وبخي. کفایت الله دلته دکاندار دی د نوتي، کفایت الله د هغه زوی سخت ناجوړه دی، ګردو څه مسئلې ده، دعا یې غوښتې ده، دا نور چټونه سنبال کړي.
الحمدلله رب العالمین. دا لرې کسان دې حال ته رادم نشي. سووا صفوفکم واعتدلوا، ښي طرف ته حال ډک کړئ